بنده ده کنه. زه خو وایم چې دا خبره څومره کم خلک اوري نو بهتره ده. یاره څه ناڅه وجه به خو یې اخر هېڅ بې سبا څوک جنه انکار کوي داسې. د خوارو نصیبه دا د اخوا دېخوا جینۍ خبره نه ده روانه، دا د سلا بیبي خبره روانه ده، د سلا بیبي راڼې چا باندې چې هره ورځ نوې دوره راځي. زه خو د وخت نه لګیا یم چې هغه نفسیاتي مریضه ده مریضه، خو زما خبره اورې څوک. تاسو ماته دا ووایئ چې یوه روغه رمټه جینۍ د راحیل د رشتې نه به انکار وکړي؟ دا سوال خو د سادیې نه وکړي که نه. د دې ذمېواري ده بچي. ما هاسټل کې بچي ولې واچول؟ دې دپاره چې دې د هغوی ښه تربیت نشو کولی، سمبالولی نشو. یاره سکندر خانه پرېږده که نه، په یو بل څه نه الزام لګوئ. د چا نه چې څه غلطي شوې ده هغه وشوه، ولې اپا اوس دا سوچ پکار دی مشر وروره چې مخکې به موږ ټول څه کوو. مخکې به څه کوو؟ د دې نه تپوس وکړه. زما خوی عزت خراب تراب کو، سر ټیټ شو زما ستاسو په وړاندې. یاره سکندر خانه بس هم که که نه، تا ته د پریشانۍ ضرورت نشته، زموږ د ټولو عزت یو دی، پوه شوې؟ ته بلکل دې مسله کې یوازې نه مه کوه داسې سوچونه. جوهي وروره په تا خو مې ډېر اعتبار دی، ستاسو د ټولو په اسره مې خپل بچي دلته پرېښي دي، ستاسو د ټولو د سپورټ نه باوجود هم دې خپل تربیت وښولو. ولی بچو دا خفګان ده څه؟ هاسټل ته یادېږي؟ کور کې دې زړه نه لګي څه؟ ډېرې پابندیانې وي یار هاسټل کې، ډېره سختې وي. زما خو به زړه نه لګېدو هاسټل کې، بالکل هم نه. زړه به مې غوښتل چې کور ته راشم په څه طریقه. خبرې روزانه به مې پلان جوړو د تښتېدو او روزانه به ګیرېدم. جیل به راته لګېدو قسم دی. د نور منزل نه خو جیل ښه دی. اوهو ښه دلته کور والا پریشانه دي چې اتم څنګه دی، د کور نه لرې دی، هاسټل کې اوسي. حاتم صاحب ته شوق نشته کور ته د راتلو. د چا شوق به وي چې کور ته راشي او وال وخوري؟ دا به څوک وایي حاتمه؟ ته خو د نور منزل ولیعهد یې. چې سیلاب یې وال خوړلی شي نو ما نشي والی سو. څه وشو؟ هېڅ هم نه، تاسو چې آفس نه راشئ نو کرکټ پکو. یو منټ څه وشو؟ چا سیله والې ده؟ څه شوي دي؟ ما ته ووایه، راته ووایه، زه تا نه تپوس کوم. بابا مې د هرې خبرې ذمواره زه یم؟ نه زه یم، زه خو هلته په مسافرتیا کې ناست یم، ته خو دلته ناسته اوسه، آرام د شهزادګو په شان عیش کوه. سکندره حوصله کوه، دا د دې مسلې حل نه دی. دا خو په خپله د مسلو جاله ده، دا به یې څه حل روباسي. جویي دا پکې لږ تیز کشه به سر مې درد شو. یا الله څه به مصیبت وورېدو. با یو بله خبره، اوس چې دا خبره کومه ده موږ سره پاتې کېدل پکار دي، د کمرې نه بار لاړه نشي، او هغه په خاص توګه خپله چې نوشي بابي ده که نه، هغه لږه د خېټې کچه ده، په خېټه کې خبره نه سارېږي، او بلو ته خو په دې معامله کې ورسه وایم مشر وروره. او پاتې شوه د سلا خبره، دا خو به پوهېدل غواړي. پوهې به شي، خو صرف په لرګي. بالکل دې ټیک ووي، که په نرمه ونه مني نو سختي ورسره پکار ده، د اولاد د بهترۍ دپاره. لاس پې تړم او کمره کې بندوم، کورم چې څنګه نه مني. دا غلطه خبره ده، په ځواني لور دومره سختي. اوهو دا څنګه خبرې کوئ تاسو؟ نرمي ورسره وکړه، هم کاته دا څه نتیجې راووته. اوس یې سکندر ته وسپاره، د خپلو بچو په ښه او بد باندې ښه پوهېږي. موږ څوک یو په منځ کې خبرو کولو والا؟ بالکل بس اوس خو دې الله زمونږه شرم پرده وساتي. الله جولی تم خیر کې، کارډونه چاپ شوي دي، دیګمار راغلی دی، هر څه تیار دي، او دا شرم په نصیب. یا الله زمونږ شرم حیا
عزت پردو ساتي د دې نه مخکې سرمن اونه باسم د سلانه زما خو دا زړه ډېر درزيږي چې څه به کېږي الله دې خیر وکړي سکندر ډېر زیات غوسه کېدی هسې نه چې هغه جینۍ باندې لاس اوچت کړي او هغه څه وخوري په شرمونو به وشرمېږو او اپا یار داسې حالاتو کې هر څه کېدی شي بس الله نه به خیر غواړو یا الله د دې کور شرم حیا عزت وساتې او سکندر ته ګوره دا هغه خو دا خیالو چې دا خبره به دننه په دننه پاتې شي موږ به خبر نه شو که چېرې موږ یې خپل ګڼلو خپل مشران ورته ښکارېدو نو مشوره به یې نه کوله خو نه دا خبره خو د خاتم د خولې نه راووته داسې نشي کېدی همداسې شوي دي سیلاب په دې رشته خوشحاله نه ده او که هغې دا خبره مور او پلار ته وکړه نو سکندر ماما پې وال ټکول شروع کړه تا ته دا هر څه چا وویل په دې څه فرق پرېوځي چې چا ووي او څه ووی مورې ما ستا د پویلو زر ځله کوشش کړی دی زر ځله خو تاسو زما یو ځله مو ونه اورېده که داسې څه خبره وه نو سلاله پکار وی چې موږ ته ویلې وې او ریلی دلته خو خبره اورېدو والا ټول موجود دي که نه دلته خو صرف ستاسو منلی کېږي نور د چام نه او که چا څه ووې او د غلطۍ نه د خولې نه څه ووته نو یا خو به د احسانونو د لاندې ښخ کي یا به په والو ټاکلو چوپ کي اعتبار نه کوي هغوی په موږ او وا سکندر خانه وا مونږ لګیا یو په تا خپل سرونه شیندو او ستا په مونږ اعتبار یې نشته چې کله کاروبارونه شریک وي که نه اپا نو بیا په زړونو کې خیرې راشي اے جوئی کاروبار دې سنبھالو مونږ د ده کوچنډې پوچنډې دې سنبھالو مونږ او دا نواب دی 4 روپۍ زموږ په لاس کې کېږدي او ځان دې فارغ کړي دا د کوم ځای انصاف دی ها ته ماته ووایه وی خو ته بلکل ټیک اپا جانې خو د سکندر په زړه کې خو همدا خبره ده که نه چې دا څومره ناانصافۍ او خبرې شوي دي تاسو کړي دي هغه سره کاروبار هغه پرېښی دی خرچه هغه چلی تر اوسه او دا سیلا او افسادي ده چې ورکوی هغه اصل کې هم د هغې څه ده که نه څه دا هغه تا ته ویلي دي اپا جانې که د زړه خبره وکړه نو څه شو واه سکندر خانه واه دا څه تا ویلي ما ویلي دي په زړه کې ساتلي دي واه ما ته پته وه چې دا بدله به راکوي زما د خدمتونو مال هغه دا دې داسې خلک زه پیشیشه نه ویم جویي خو داسې لا چې ده که نه دا نفسیاتي مریضه ده مریضه دا په نیمه شپه باندې چغې وهل دا په نسه خبره یریدل د لیونو په شان ضد کول دا الټه پلټه حرکتونه کول دا نارمل دي د شپې پاڅېدل او چغې یعنې د به راته ښکاري راجا جاني والا شړک پې راپرېوځه په راجا جاني ذهني دباو نه ذهني مرض هغه څه وایي ورته انګریزۍ کې پیسایکو همدا بیماري ده اوس ته ووایه د کور خبره ده په کور به پاتې شي راحیل غریب که هر څنګه وي نو ګزاره به وکړي که د دې رشته بل چا سره شوې وه که نه نو 2 ورځې پس به دلته په دروازه راته پرېښوده او تلل به ګورو چې دا رشته کېږي او که نه داسې څنګه کېدی شي زه تاسو ته صفا ویم چې زه یا سله په دې کویدن چا مجبوره کړو نو زه به دا کور پرېږدم بیا تاسو د خپلو رونو د احساناتو بدل خلاصوئ دم والا شی مې دله پخ کړې ده لاچي م ده وای پکې قربان. او په بسکټ کې کشمش هم دي وړه میوه اے جوړي. ما ته پته ده اپا ستا خوښ دي دا جوړي ګرمي ده. ده مې شاپینګو کو سم مړه شوم او تاسو چایونه سکئ اے سادیه تمره ګرمۍ کې د کوئی دن ساجتو او بخورا باندې اوس کا چې بس کېتو یاره اوبو دومره سخته ګرمي ده اوف تاسو ته پته ده سلیم دومره درنه جوړه راوړې ده مالا سبای کوم چې واجبه نمړه بشم الا تلو راغله راځه تلو جی راځه دلته اپا سره اے د هلک مورې ما یو خبره کوله
دومره ګرمۍ کې د کویدن څه ضرورت و مړه دې کو تا خو اشاره به کو نوشي بابي اے ما داسې نه دی ویلي زه خو یم چې هر سوي په خیر دی وشي ولی سادي تام د الګ د کورو غړ لمزو او مشرپا تاسو خو زه پردی کما تاسو ټولو زه د هیڅ نم خبر نه کم ولی په دې کور کې چار سکیږي زما ورسره هیڅ تعلق نه جوړیږي زه د دې کورې څه نه یم تلو ته داسې ولې وې بس پرېږده نوشي بابي تا ته چې ویم نو څه ویم زه خو په مشره پاته ویم تاسو د دې کور مشره یې همیشه مې تاسو له د مور درجه درکړې ده په دې کور کې څه روان دي تاسو اډو ماته ونه ویل تاسو زه د دې خبرې قابل ونه ګڼلم چې دا خبره ماتم کړې وې ای خورې تلو دا ته څه ویل غواړې زه خو نه پوهېږم څه ویل غواړې صفا خبره وکړه مړې موږ ته زما راحل ما ته څو ځله وویل چې سلا په دې کویدن خوشحاله نه ده کویدن ماته کا زه ورته غوسه شوم چوپ مې کو هغه چې دا څه خبره وه نو سادي به را سره ذکر کړی و سکندر ورور به راته ویلو مشرپا به راته ویلو اوس دا حال دی چې سلا د کویدن نه یو ورځ مخکې انکار وکړو او سکندر ورور هغه وخت ټکوي او هغې سره زبردستي کوي دا تاسو وکړل تا ټولو ته ویل چې څو ځله به رانه دا تپوس کېدو چې ټولو ته ما ویلي دي راحیل بھائی دم چې ته دا کویدن کول نه غواړې کله چې تا انکار وکړو نو ابو ووالې ته خبرې چې تاسو وکړل جی خبر یم نو تا ته دا نشته پته چې تاسو څه انجامي زه سیلا سکندر نه فاطم یم د نور منزل ولی عهد واحد الګ زما سزا به دومره سخته نه وي او ما ته خدا خلک کس نشي ویلی بابا به مونږ د کور وباسي څه سوچ به کوي مشرابات تلو په پټول څه سوچ به کوي تا ته څه ضرورت ته ولې کول دا هر څه ستا دپاره مې وکړل اپي چې ځان له تاسو څه ونه کړل نو ما خو به کول که نه کول به مې که نه زما خپلې اپي زه اوس ته مزې کوم دا کویدن به نه کېږي پته نشته اوس به څه کېږي څه به کېږي ستا کویدن ماتېدو واله ده مبارک شه خزا بسم کتلو دومره فکر ولې کې ته صبر وکړه خبره وره زمونږ اوس اورېدو ته څه پاتې دي جوهر وروره زما الله ګواه دی زه پرونو ځان ورکومه زه راحل خپلې سینې ته رانږدې کړي وو زه ښه پوهېږم ما همیشه خپل زوی ته همدا ویلي دي چې ستا دپاره هر څه ستا ماماګان دي ستا سبق او تعلیم ټول د هغوی په وجه دي نن چې ته څه یې د هغوی په وجه یې او زما بچې دومره نیکعمله دی چې خپل ځان قربانولو ته هم تیار دی هاي هاي बेशक دومره فرما بتار هلک نن سبا چرته ملاوي کی دومره فرما بدار هلکان بالکل ټیک وای دا ما ته راحل د زینې دپاره ویل ما ورته ویل چې نه ما ورته ویل چې څه مخکې شوي دي هغه شوي دي ای خورې تلو دا کیړې دي وباسه ما پې په دا سر ووخه خو زما نه ګیلې مه کوه څومره چې زما په وس کې وه ما وکړه زما هېڅ چا ونرېدل دا وپوښته دا یې مور ده څه ګیلې مانې چې کې هم د دې نه وکړه هم د دې نه زه به د چا نه څه ګیله وکړم مشرپه ما ته خو راحل څپه وویلې که تا په هغه یا په سلا باندې زبردستي وکړه نو هغه به کور پرېږدې لاړ به شي نه نه په دا څه وایي څومره به خفه شوی هغه عجز
او مدو خو به اسه هم په خپل عزت باندې ډیر زیات خپه کیږي څومره بې عزتي به محسوسه کړي بالکل صحیح وی نو شیواوی ها ها ما ولې شړې ایو زیم سره افستا او سونه مرګري جوړې دي کنه سلاته زما تو زله می درنه تپوس کړو کنه یار او تا ماتم صفه صفه دروغ نه دی ویلي ما ها دا ټول کور والے چې سوي دا دروغ دي او دا بار چې کومه مقدمه را دام دروغ دي یار څه چکر دی نور څوک ته خوښ شو سو خیر بشي نشابه وبوسکا وبو وبو الو خوري وبوسکا ټیک پېښې تاسو تاسو سکه مشرورا اپا نه نه بس کینه تپوس به مو ته کړو کنه د نن سبا جنیدا ماډرن زمانہ ده جنکې بارم زی راځي کې دیشي د سلا نور څو خوښ شوي خبره خو بالکل د غلطه خو دا فرض بکو که داسې شوی وي نو دې کې څه خبره ده ها کدا خبره وي نو بیا خو یوه خبره هم روانه نه ده ته چپ نشي پاتې کېدی تا نه چا تپوس کړی دی ما نه به ولې تپوس کوي دا خلک ما ته خو د دې خبرې علم هم نه و پردی مې ګڼي که نه دوی ما ته به ولې وایي دا هر څه دلته خو نور ډېر خلک دي د مسلې حل کولو دپاره نو د بل چا څه حاجت دی خبره خو سلیم خان مناسبه وکړه ستاسو خپله خبره ده زما دلته ناسته مناسبه نه ده زه به لږ ساعت له بار ته لاړ شم که نه اپا لاړ شم ودرېږه بیا به زم چرته چې زما د رور عزت نه کیږي زما رور ته په سپک نظر کتلی کیږي نو هلته بیا زه څه کوم چې نیغه ناسته یم ورشه په آرام کېنه او تم کېنه مشروره لږ وخت له کېنه په اصل مسله خبره کول غواړي او تاسو خپلو کې جګړه شروع وکړه اوس به څه خبره وکم زه خو په کلکه باندې راحل منې کړې ما ظاهره د تلو چې هلک رضا نه ده نو څه خبره به وکړو ورسره زور خو ورسره نه شو کولی مونږه انکار سلا کړی دی د راحل خبره خو بیا وروسته ده ظاهره ده هغه جینۍ سره زور زیاتې خو نشي کولی چې خپل لاسونه ولو تړي او په زور یې بوځي دې کې د جینۍ د خوښۍ څه تعلق سلا د بې وقفې خبره کړې وه پوه مې که خبره ختمه شوه هسې خبره دونه لویه نه وه خو جوړه شوه دي لویه خبره وکړه نه چې والټه کول ورسره وشو څنګه به وخت تېروئ نو بیا ټیک ده وکړئ خپله خوښه تاسو او مونږ ټول به د دې حل راوباسو ځکه خو ټول ناست یو ما ته نه ښکاري چې ټول دې ته ناست دي ما ته خو ښکاري چې عدالت لګېدلی دی او زه لکه د مجرم ولاړ یم زما قصور څه دی سله ستاسو په منځ کې لویه شوې ده زه تاسو نه سوال او جواب کولی شم او الټه تاسو ما بې عزته کوئ چې پکې زما ښځه هم شامله ده په خبره پوه نه شوه نو په والو ټاکولو مې پوه که نور څه وکړم زه وګوره خلکا ډېر ښه دي وروره ټول هر څه دي زموږ په سر راوتپل په دې کور کې خو نورې جینکې هم لوی شوي دي هغې خو داسې بې شرمه نه دي نه جی بالکل زما ذهني ته وګورئ سکندره کېنه په آرام کینو خبره کو سهل راوباسو د دې خبرې څه به وکړم چې دلته کښېنم زه زه خواست یم تاسو نه جدا یم بهر نه راغلی یم او لاړ به شم زما د خبرې اهمیت نشته دلته پیره بابا راورسېږي دا وګوره دغو لاسونه وڅنډل او لاړو مړ به دې مځکم او پړ به دې مځکم الله اکبر الله اکبر اوس د خبرو هیڅ نه دي پاتې
زه د خپل زوی زړه نور نشم خفه کولی. ما درته ووی که نه هر څه به ټیک شي حوصله کوه. سر ناستم په لوپټه مې ریشه لګوله. ما ته څه پته وه. بس که ته لو خوارف نه دې راغونډه که اوس प्रेम न کنه تل دو یو سو ان شاء الله تعالی هر څه به ټیک شي. اپا کرشتا را باندې وې دا کور د نظر شو او ډیر زیات د نظر شو. صحیح دی وی جوئی صحیح دی وی. څوک دی هغه یار خدای را پر ما ته خو وایا ما نه دیم پټ کړی دی څه تصویر خو به در سره وي که نه څه خو به وي که نه سیلا هغه راته وښیه. ټیک ده زه خپله ګورم. نه اخوشه څوک هم نشته. ښه څوک هم نه دي ټوله پته ده ماته چې پته ده نو بیا تپوس څه لکې تپوس خو به تا نه کوي دا کور دا خلک دا بار چې عدالت لګېدلی دی که نه دا ما په خپلو سترګو وکتل. تلو پوپو په جړا جړا باندې خپل ځان مړ کو سیلا ډېر بد وال به خوري تو مړه به شي تو. ګوره که هر څوک دی که نه ستا پرنس ستا شهزاده هغه ته ووایه چې تا زر د دې ځایه بوځي. تلو باجی څه تاسو له اوبه راوړم. سادي زه دې له راغلم چې سیلا د راحل په نوم نوره مه وخېټه کوئ. بس اوس دا رشته ختمه وګڼئ. فاطمه پاسا خپل سامان پیک کا ته به موږ نستل ته واپس ځي. سیوا د ذلت نه او د شرمه هیڅ ملو نشو زما د اولاد نه. دې جنې ته ووایه چې نن نه پس د کوره وتل او کالج ته تلل بند که نن نه پس دا زما مخې له راغه نو مړه به یې کړم زه. تا ونرېدل ما څه وویل پاسو خپل سامان دې پیک کا. جی زما زما څومره ظالم دی دا سکندر. تو ګوره پوټي رحم ونه که پتا شرم نه ورځي د ټولو مخکې ذلیله کړئ. ظلم دی ټول په خپلو کې یو شي او تا یوازې د مردار خورو په شان به دې وخوري دا ټول. مور د نظار شه انا ته جاړې ولې د زړه سره د تا په ژړا نشم لیدی مه جاړه. ما له ولې دکې راکې ما ولې شړې ته یو زیم صرف ستا او
دې کې زما څه قصور دی بابي جانې ما خو ستا د خو لپاره وې نشم کتې دلته د ښځو بېعزتي ما خو همیشه ستا عزت کړی دی د خپلې خور بس پرېږدی په دې دنیا کې قدر نشته د چا بس ډېر ورځې له زه ژوندی وم یا الله ای سادي تا خو زه د دوو ټکو کړم خپل ورور ته دې د مخ لګېدو پاتې نه کړم اوس په دې کور کې نوسېږي مشرې اپا اے سکندر خانه دا څه فضول خبرې کې په پریشانۍ کې په غوسه کې خلک هم داسې کوي داسې څه خبره ده او ساده به بیسته پردی خو نه ده ځه ما د زړه نه معاف کړه بس د زړه نه معاف کړه ناجوی وروره نه ته خو ډېر ښه او زموږ د ټولو ډېر خیال ساتې خو دا خبره زه څنګه برداشت کړم چې دا پتا لاس اوچت کړي دا خو ما په خپلو سترګو لیدل ګنې جوهي به دا خبره پټه کړې وه دی خو د چا نه هم ګیله نه کوي څنګه دا زما ورور د ټول خاندان خیال ساتي هر سحر هر غړې جوئی د ټولو د خدمت لپاره حاضر دی حاتم او سلا سره لکه د پلار سي مینه کوي دی او دې ناشکري ولا دا بدله ورکړه ها تاله شرم در نه رغي حیا در نه رله د یو ساعت لپاره ها ما ستاسو دپاره د دې ډېر خاطر وکړو دومره موده ما دې ښځې سره څنګه تېره کړه دا ما ته پته ده بس ډېره وشوه زه به دې له طلاق ورکم څه مطلب او نو ته به کالج ته نه ځې او همداسې به په کور کښېنې او مازغه خو دې نه دي خراب ستا ها پاګله شوې سو بیا فیل کېږم دم کې ما بالکل نالایق غوندې څه فایده کالج ته راتلو پیسې او وخت بربادوم پلیز یار سیلا مکه وزن سره دا ظلم سیلا ته به تعلیم کې دومره ښه سبق خو وې یار تو دومره ښه نمبرې اخلي تو دومره لایقه جینۍ تو د حاتم پشان رایل پشان اوس څه وشو چې یو دوه ځله فیل شوې تو هر څوک کېږي نو په دې خو خلک خپل تعلیم نه پرېږدي که نه خب بس که سکندر خانه ای خدای ته وګوره دا څنګه خبرې د خولې نه وباسي یار په هوش کې شه حد دی ای تاسو هم بس کې د خدای لپاره بېعزتي شوې ده نو زما وشوه که نه پړق خو یې ماله په مخ را کړی دی که نه او تاسو څه چا ویلو چې زما له خاطر عدالت ولګوئ تاسو اے جوئی زما سر وټوټې شو زړه مې بهر روزي د دې دا همت چې تا له سپېړه درکړي ای اپا بس هم کا څه چې وشو ما سره وشو که نه هغو موږ خپلو کې ناستو د ماشومانو په اولاب خبرې کولې او ما ورته وویل چې ګوره چې د بچو تربیت کې څه کمی دی نو هغه اوس پوره کېدی شي په دې خبره ورته لږه غوسه ورغله هغه لاس یې اوچت کړ د ما په مخ ولګېده بس دومره خبره ده غوسه معلم راځي لاس زما مو چتېدی د شي خدای لپاره یاره سکندره دا څه د جاهلانو خبرې کوې یاره که په غوسه کې دې څه غلطي وکړه نو په تاسو شو د دې ورځې لیدو دپاره زه ژوندی یم معافي وغواړه واو دې نه رېدل ما څه ووې معافي وغواړه د جوهر ورور نه بې شرمې ښځې انا سکندره ای بابي د خدای لپاره ولې مې ګناهګاره دی خو په غوسه کې لیونی شوی دی په تاسو شو زه بالکل ستا د زړه په حال پوهېږم هېڅ نه دي شوی بس پرېږدی او ځای تاسو دې ځای نه
موږ به خپله مسله خپله کیسه مکو او په غوسه کې کنټرول یې زده کا. عجیبه سړی دی وی جړوله خامخا. بس هیڅ هم نشته بس مه جړه. ولې راځې ستا د مخ نه کرکه کوم کرکه. دا هر څه چې کیږي کنه ستاسو له عمله کیږي. تاسو د دې ذمہوار یې او مال ستاسو د مخ نه کرکه راځي. ستاسو خو مزې دي په تاسو هیڅ فرق نه پروزي چې کویدن وشي کو ماته شي. تاسو خو وایي چې ته نه نو بله صحیح که نه. د ریجیکشن د تکلیف نه ته خبرې زیاني څوک دې اورټي دروغجن دیږي نو څنګه به ښکاري خبرې ته. ستاسو دا سړو دا ایګو تاسو جون ته نه پریدي. ستاسو مرضی ده چې څومره جنکې خوښ یې نه کې ریجیکټ یې کې. خو که تاسو چېرته یو جینۍ هم ریجیکټ کړي نو تاسو نه برداشت کیږي نه. ولې؟ دا غلطه خبره ده. ما د سلا هر خبره سپورټ کړې ده. په هغې چې کومه زبردستي او سختي شوې ده د هغې زه سخت خلاف وم. ګوراب ما ته پته ده چې سلا زمانه زیاته بهادره او بول جینۍ ده. کم از کم هغه ځان دپاره وخودرېده. بالکل. او د ځان دپاره د ودرېدو سزا خو هغه به خوري که نه. څو ورځې به ټول خپل ریاکشن ښیي که نه لږې ورځې پس په هر څه هیر کي ابا ډېره خوشحالۍ. جی بالکل هغه خو ډېره خوشحاله ده. کالج ته تلل د هغې نه پاتې شو. تعلیم هغې پرېښودو. د کور نه وتل هغې بند شو. بیا هم هغه ډېره خوشحاله ده ځکه چې ستا په شانتې قابل او ښه هلک هغې ریجیکټ کړی دی. کم از کم دومره سزا خو وله پکار ده که نه مسټر راهیل. ډېر زیاتی وکړو سکندر د سادیې بابي سره د جوی په وجه د ټولو وړاندې. ته خو هسې خار خورې د جوهي نه. د کور کس دی سادیې نه مشر دی. هغه خو سادیه په خبرو پوهېوله چې سادیې ته پړکو باسو. دومره ګونګا کون فرشته نه ده جوی. غلطه به یې کړې وي په سادیې به بد لګېدلي وي. ځینې سادیې بابي خو داسې طبیعت هم نه دی. څومره کالونه په نور منزل کې اوسي او کېدای شي چې جوی دروغ ویلی وي. واہ جی اوس ته دروغجن کو جوهي. ما په خپلو سترګو لیدلی و چې سادیې ته پړک اوښکی و. سهجه ته چې تا دا خبره میدان ته د جوی ته تکلیف و خپله به یې ویلي هغه به نه وې. هغه به چرې هم خوله نه وه کولاو کړې د چا مخکې د دې خبرې دپاره. جی آو دومره جرأت خو په روغ او رښتوني سړي کې پکار دی. ته خو به بس په هره خبره کې د جوهي مخالفت کې. جوهي خو دې د سترګو ازغی دی. او ازغی دی هر وخت کور کې بیکاره ناست وي. هغه د ښځو په شان سیاست کې ننوتی دی او مشر پاتې نه خپل رور څه جوړ کړو د هغه نه خپل ځان ورک شو. او مشر رور د ښځې په وجه چپ دی. که زه د هغه په ځای وم که نه نو په یو منټ کې به مې د کوره بار کړم. کپړې چېرته دي زما د کورني سیاست نه علاوه خپل کار ته هم ګوره. بیکاره عادته شوې بس. او زه بیکاره یم. په کور کې خو لس نوکران دي د کار کولو دپاره. کپړې مې درله استري کړي دي په باتروم کې دي. اول ګوره بیا خبرې کوه. هر وخت په غوسه کې یو. بس ډېره ستړې شوم. زما زړه مخکې نه ماته راهیله. اوس سلا څوک د داسې خبرو نه منې کولی شي. ما خو دا ویل چې ډېره ساده باده بې زبانه جینۍ ده. کومه جینۍ چې د کویدن نه یو ورځ مخکې په جار انکار وکړي هغه به څوک څه پوهېږي. د نن سبا اولاد چې هر څه کوي چې مور او پلار یې منې کوي نو وایي چې ظلم کوي. څومره غوسه ده که نه ستاسو سلا ته. دومره چې په هغې لګېدلې هره پابندي او سختي
تر دې چې والټه کولم په تاسو جیز لګي کنه ولې بنه لګي بدنامي کو ټول خاندان زړونه خو کل د ټولو دشمنی پیدا کا خور اورونو کې دار څه د چا په وجو شو تاسو د ټولو په عمل شوي دي دا د زبردستۍ او د جبر هیڅ حق نشته تاسو ته دا زما او د سلا ژوند دی مونږ ته حق ته د فیصلو او مونږ ذمہوار یو د دې فیصلو نو بیا تما سره ولې ناشتي دا خبره ما ته ولې کې چې هغه پکور کې بند کا ته کالج نه پاسولا اوس ذمہواری چته کې سلا د خپل فیصله ز سو کم ایسم مکوي سچ کوم ابا ز پخپل کوم چې کله نه می تاسو سره واده شوی دی یو ساعت مې په سکون نه دی تیر شوی څلور ورځې لازم دلته خو هر ورځ یو نوې تماشه جوړه کوي تاسو تعالو د ټول کور په وړاندې د شرم نه سر ټیټ شو زما پاگل یې مور او لور دواړه پاگل یې څه ضرورت و د جوهي په شان په شریف انسان باندې د لاس چتولو تا ته پته ده چې تاسو کړی دي شرم راځي مالا د ټول کور په وړاندې زړه خو مې غواړي چې د مور او لور په مړی غلی شم نو زور کراله سکندره زور کراله په مړی ځان به په یو ځل خلاص شي زما هم د سلام سترګې ښکته که او خبرې کوه دا زما حوصله ده چې ستا غونته بد کردار او بد تهذیبې ښځې سره ګزاره کوم زه ګینې ته قابله دسې زړه خو مې وایي چې ته او لور په دې ساعت باندې د دې کور نه وباسم مخ کتو ته مې زړه نه کېږي ستا کرکه راځي ستا د مخ نه اوس پلیز ما په کلار پرېږده لاړه شه د دې ځای نه ما یوازې پرېږده ځه که زه سویم نو ته سوی ته اول وعده وکړه چې زما خبره به په سکون اورې هوایه څه خبره ده ګوره کنه د سلا او د راهیل کویدن ماته شوه په دې کې خو د چا هیڅ قصور نشته سوا د سلا نه هغې په خپله منې کړم کنه نو اوس تلو سره د ځینې خبره وکړه کنه راهیل دپاره د کور بچی دی د دې نه ښه رشته به بله چېرته وي او بیا تلو د ځینې ترور ده که خواښې شي نو څومره به بده شي اخر اسې خبره خو به ورسره زه هم وکړم خو ته یې رورې که نه او تلو درونو خبره ډېره مني دا ورسره خبره وکړه که نه ختمه شو خبره او زه ته وده شه وده شه زه مورې مه ژاړه که نه هر څه ستا په وجو شو نه به ته پیدا کېدې او نه به نن زه ته پیدا کېدو سره مړ ولې نه شوې زه ولې مړه نه شم چې ته مې زېږولې ولې ته ژوندی ولې راځې زما مخې له ولې زه ستا د مخ نه کرکه کوم کرکه دا هر څه چې کېږي که نه ستاسو په وجه کېږي هم تاسو د دې ذمهوارۍ هم تاسو او ما ته ستاسو د مخ نه کرکه راځي زه یریږم